زټول ناول خو په دې ډېر مختصر وخت کې ستاسو شکریا ادا کول غواړم ځکه چې دلته کوم بندوبست شوی و نو هغه بندوبست د دې سر نه والا تر د دې سر پورې شوی خو ستاسو مینه ستاسو جذبه ستاسو وفا ستاسو اخلاص او د سرې جنډې سره ستاسو تړون هغه ټولې اندازې غلط ثابت کړي هغه مینه ډېره سیوا وه هغه اخلاص ډېر سیوا شو پښتو ډېره سیوا شو میدان ټول ډک شو نو د هغې لپاره ستاسو شکریا ادا کوم او په دې خبره فخر کوم چې زه د باچا خان پیروکارو ته مخاطب یم او په دې خبرم ډېر فخر کوم چې شکر الحمدلله زم چرته د بېخوندو په ډله کې نه یم ولاړ شکر الحمدلله چې د غیرتمندو پښتنو په ډله کې ولاړ یم درې میاشتې وشوې چې زمونږ دا موجوده دوره شروع شوې ده او تر اوسه پورې ما او ایمل خان ټولې جلسې تقسیم کار مطابق کړې وې مونږ ذمہواري او کار تقسیم کړو علاقې تقسیم کړې وې یو رور په یو مخ روان بل رور په بل مخ روان غرض د دواړو وروڼو داو چې پښتانه د سرې جنډې لاندې یو کړو او پښتانو کې اتفاق او یووالی پیدا کړو خو د چارسدې دا پروګرام چې کوم نو دا مونږه صلاح کړې وه مشوره م کړې وه چې دا پروګرام به مونږ خامخا دواړه وروڼه یو ځای کوو ځکه چې کله مونږ دواړه وروڼه یو ځای ښکارو نو دوستان پې ډېر خوشحالیږي او دشمنان پې ډېر خفه کېږي او زما د سره دا وعده ده چې دا دواړه وروڼه به انشاءالله ټول عمر یو وي دا دواړه وروڼه د ولي خان دا دواړه نصیبه د سرې جنډې د سوري د لاندې د پښتنو خدمت کوي او دا مې هم د سره وعده ده چې د پښتنو دشمنان به په دې اتفاق خوشحاله وو د پښتنو دوستان به پې خوشحاله وو او د پښتنو دشمنان به په دې معنی سوځو او خفه کوو به وروڼه به وله چوکه خیر انشاءالله وخت کم دی نورې موقع به راشي انشاءالله زه به ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږم زه به تش نن دومره خبره وکړم چې 2013 او 2018 په دواړو الیکشنو کې ستاسو ګټه په بیلات کې بدله کړې شوې ده نن یو سیاسي پارټي دا ګیله کوي چې ډي سي ماله اجازت نه راکوي انتظامیه زما خلاف پرچه کوي او د دغې پابندۍ په وجه او د دغې سختۍ په وجه د هغې وینا دا ده چې هغې جلسې نشي کولی زه هغې ته وایم خندا ورپسې نه کوم زه پښتون یم زه په دې یقین ساتم چې مخالف مې آزاد وي او مټې کولوي نو بیا وله په ډغره ورځم چې مخالف مې مټې تړلي زه بیا په ډغره نه ورځم خو دومره ورته ویل غواړم چې تاسو د یو ډي سي او د یو اف آی آر نه یېرېږئ تش د دې یېرې د دې مجبورۍ په وجه باندې جلسه نشئ کولی که چل نه درځي راشئ د دې پښتنو نېشنلیانو نه تپوس وکړئ د دې نه چل زده کړئ ډي سي او اف آی آر معمولي خبره ده
بمونه او خودکش حملې وې او د ګولو د باروتو په دغه باران کې نیشنلیانو خپلې جلسې کړي دي. زما کارکنانو او زما تنظیمونو او پښتنو د دغه دهشت مقابله کړې ده، د دغه ظلم مقابله کړې ده، د خپل ځان دپاره نه، د خپلې فایدې دپاره نه، د خپل کام دپاره، د خپل وطن دپاره او د خپلې خاورې دپاره هره مقابله کړې ده، هره سختۍ برداشت کړې ده، هر ازمایښت ته مخامخ شوي دي. خو زه په دې فخر کوم چې په یو سختم کې زما ملګرو او زما کارکنانو میدان نه دی پرېښی، ټول عمر په میدان کې ولاړ پاتې شوي دي. او زه نن هم په جمهوریت یقین ساتم، د باچا خان پیروکار یم، د باچا خان سوچ فکر او نظریه د هغې په بنیاد زه دا خبره کوم چې تیرو دوه الیکشنو کې څه شوي دي، دا روان الیکشن کې نور برداشت نشته، نور گنجائش نشته. واضحه یو خبره کو که هر څوک ګټي او که هر څوک بیلي د دغه نه قطع نظر واضح خبره کو چې د پاکستان د تقدیر فیصلې به یو څو افراد نه کوي، د پاکستان د قسمت او د تقدیر فیصلې به د ووټ په ذریعه باندې د پاکستان قوم کوي او د پاکستان ولس پې کوي. زمونږ صوبه دا سلطان خان چې راته کومې منصوبې یادولې، زمونږ صوبه ډېره وروسته پاتې شوه، زمونږ صوبه ډېره قرضداره شوه. هغه خزانه سرکاري چې یو وخت کې به ډکه وه هغه خزانه خالي شوه. نن رنگ په رنگ کوششونه کیږي، د پښتنو خلاف سازشونه کیږي. زه نن تاسو له د دې دپاره نه یم راغلی چې مونږ کامیاب کې چې مونږ حکومت ته لاړ شو. زما د حکومت او د کرسۍ لالچ نشته، که زما او د پارټۍ د اقتدار لالچ یا شوق وي نو د شهباز شریف صاحب په حکومت کې ټول پاکستان کرسو پسې ګرځېده او کرسۍ مونږ پسې ګرځېدله، خو مونږ د کرسۍ نه قبوله کړې. زه نن ستاسو په ذریعه پښتنو ته پیغام رسول غواړم چې د سرې جنډې ملګرتیاو کې چې دا مصیبت کې ګیره صوبه یو ځلې بیا د ودانۍ او د ترقۍ په لار روان. ستاسو په ذریعه پښتنو ته سوال کوم چې د سرې جنډې مرسته وکړې چې یو ځلې بیا په پښتونخوا کې د سکولونو د کالجونو د یونیورسټیو یو جال خور کړو. د سرې جنډې ملګرتیاو کې چې د بجلی د پیداوار خپلې منصوبې شروع کړو. د سرې جنډې مرسته وکړې چې په دې صوبه کې په خپل ګیس خپل اختیار حاصل کړو. او د سرې جنډې ملګرتیاو کې چې د پښتونخوا دا ډکه خزانه چې کومه زمونږ په وخت کې نن خالي ده، پښتنو د سرې جنډې مرسته وکړې چې یو ځلې بیا د مرکز د خپل حق راوړو، دا د پښتونخوا خزانه پې ډکه کړو. او یو ځلې بیا د اسفندیار خان په مشرۍ کې بیا درته زوی مل خان ودرېږو، بیا درته وایو چې پښتنو جیبونه ډک، خزانه ډکه، چې څه خدمت وایې عوامي نیشنل پارټي او سره جنډه حاضره د هغې خدمت دپاره. خواسته ته کوم په پښتنو جرګه شئ، خواسته ته کوم په پښتنو کې بیداري پیدا کړئ، خواسته ته کوم د ذات دپاره نه، د اقتدار دپاره نه، د کرسۍ دپاره نه، د پښتنو د ودانۍ او د آبادۍ او د سلامتۍ او د روښانه مستقبل دپاره پښتانه راځئ چې په شریکه باندې یو کړو. تاسو په چارسده کې خپله ذمهواري سرته ورسوئ. زه وایم مل خان به په ټوله پښتونخوا کې او د ټولې پښتونخوا نه علاوه چې په دې ملک کې چېرته پښتانه آباد دي
تاسو په 400 کې جګل جرګې کوي چې په دې ملک کې چرته پښتون آباد دی، هر پښتون له په جرګه زو، په هر پښتون باندې به جرګه کوو ان شاء الله. زه سبا ان شاء الله روانم سار وختي بلوچستان ته. 3 ورځې زما د بلوچستان د پښتنو سره جرګې دي، بیا به واپس راځم، بیا که ضرورتي بیا به سند ته ځم، بیا که ضرورتي بیا به پنجاب ته ځم، او د ټولو نه ضروري د خپل رور سره او د خپلو تنظیمونو سره، د خپلو سپینګیرو سره او د خپلو ځوانانو سره به په ټوله پښتونخوا کې انشاءالله دا جدوجهد، دا جرګې او دا ستړې په شریکه کوو انشاءالله که خیر وي. زه ستاسو وخت نه علم نور، ځکه چې وخت نور شته نه چې زه یې والم. کني ډېرې ضروري خبرې چې ما تاسو سره کول غوښتل، خو د وخت د کمي په وجه او ممکنه نه ده، خو زه به یو ځلې بیا د 400 او بیا د دې حلقې نن سبا نمبر ډېر زر زر بدلیږي د حلقو، نو زه بخښنه غواړم 64 نو زه د 400 او د دې حلقې د غیرتمندو پښتنو، د خپلو سپینګیرو، د خپلو ورونو، د خپلو ملګرو، د خپلو ځوانانو، د خپلو کشرانو، د خپلو بچو، د خپلو کارکنانو ستاسو ډېره ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې نن د پښتنو دا لوی کور چې کوم دی، د پښتنو پہچان، د پښتنو بنیاد، د دې تحریک بنیاد 400 ډېر نن خوشحاله شوم چې شکر الحمدلله ما د باچا خان په کور کې نن په دې میدان دا جذبه او دا مینه ولیدله. ډېره زیاته مهرباني، خوشحاله او آباد اوسئ، ودان اوسئ، بیداره اوسئ، تکړه اوسئ او انشاءالله دومره تکړه اوسئ چې پر روان الیکشن په میدان کې اوم د انسانانو مقابله او اوم د پیریانو مقابله